هغه ورځ یو زنانه باندې ما دم اچولو، نو هغه زنانه زما محترمو دی پیرانو صاحبانو ته دی علماو ته د دې خبرې پته لګي. هغه ورځ هم زمونږ د ګل محمد صاحب او داسې نور ملګري ناستو، نو په کمره کې هم داسې ډېر بیماران د جمعې په ورځ یو ټیم بل ټیم راځي، نو زه چې کله هغې باندې دم شروع کړم نو په هغې باندې چې کوم اثرات وي نو هغه راظاهریږي او هغه بیمار ته چې کوم د تکلیف محسوسیږي، هغه تکلیف د هغه د بدن نه د دې اعمالو په ذریعې سره الله پاک ختموي. نو زما محترمو هغه زنانه باندې چې څنګه ما دم اچولو، هغه اچانک دا برقه داسې وغورځوله. تاسو په الله یقین وکئ چې دغه زنانه ته الله کوم ښایست ورکړی، بې اختیاره نظر په دې باندې الله انسان نه رانیسي. زما محترمو چې کله دم درود وشو، زنانه ټیک شوله، الله پاک دې هغه اثرات ختم کو، تکلیف ختم شو، نو هغه زنانه راته په ژړا شوله، وایي مولانا صاحب دا زما دریم څلورم کال دی چې زه دې کور ته راواده شوې ما، او دا خاوند راته د سپي نظر هم نه کوي، دا خاوند راته د سپي نظر هم نه کوي چې دا مې یو انسان راوستی که یو سپی مې راوستی د دې کور. سهار وختي وځي او د شپې 1-2 بجې کور ته راځي. زما محترمو دا وجه څه ده؟ هغه خپله حسینه بیبي، پاک دامنه بیبي، حیاداره بیبي الله ورته بدرنګه کړې ده، بدصورته کړې ده. وجه څه ده؟ وجه څه ده؟ زنانه وایي زما دا خاوند پردو زنانو سره په موبایل باندې خبرې کوي، چې کله ته نامحرم او حرامو پسې رواني نو تا ته به خپل حلالي څیز هغه به زما عزتمند او مزه نه درکوي، بیا تا ته به خپله پاک دامنه او حیادار او دیندار او ښایسته بیبي دا به بیا بدرنګه ښکاري. وجه څه ده؟ بار ته خپلې سترګې روکاو کا، زما دا سترګې، زما دا نظر، زما د کور والا، زما د ښځې امانت دی. د چا امانت دی؟ د هر سړي د خپلې ښځې امانت دی. چا چې واده کړی، چا چې ښځه شته، ته به خپلې سترګو باندې خپلې ښځې ته ګوري، نامحرمو ښځو ته به نه ګوري. که چېرته تا نامحرمه ښځو ته وکتل، دا د خپلې ښځې سره خیانت وکړو. څه دې وکړه؟ څه دې وکړه؟ خیانت دې وکړو. ځان له په چوک بازار کې نه، په موبایل کې هم، په موبایل کې هم دا چې په دې موبایل کې کومه زنانه راړولې ده، دا ټیک ټاکرې دې راړولې دي، دا هم د چا لوریانې دي، د چا خویندې میندې دي. دا تصویر، دا ویډیو خو ما تا ته آواز نه کوي، د دې سکرین نه خو در پسې لاس نه راوباسي چې ما ته څه لګوري. وختي نه راته برک شوی، کله تصویر مخکې کې، کله وروسته کې، کله رازوم کې، دا څه کې لګیایي. زما محترمو چې کله په زړه کې د الله یری سوي، په زړه کې د الله یری چې هغه ذات دی زما په سترګو باندې قبضه او تصرف دی، اچانک سترګو ته حکم وکړي کتل پرېږده، په سترګو دې ړوند کړي، سهار راپاسي د سترګو بینایي دي تلي او ړوند دی. دا سترګې چا درکړي؟ الله درکړي. غوږونه چا درکړي؟ الله درکړي. لاسونه چا درکړي؟ الله درکړي. دماغ چا درکړي؟ الله درکړي. خپې چا درکړي؟ دا بدن چا درکړی؟ په دې بدن کې طاقت چا چولې؟ نن هغه استعداد، نن هغه طاقت، نن هغه اورېدل، نن هغه کتل، نن هغه نیول، نن هغه تلل د هغه الله خلاف کېږي. زمونږ څومره قدردان الله دی، څومره مهربان الله دی، څومره زبردست الله دی، بیا هم دې سترګو ته حکم نه کوي چې کتل پرېږده، زما نافرماني وکړه. بیا هم دې غوږونو ته نه وایي اورېدل پرېږده، کوڼې که ټول عمر دپاره. بیا هم دې خپو ته نه وایي چې شلې کا. هغه قدردان الله